زمکی اسمان عرش او کرسی ک جنت ندی دا ټولی صفت ندی زمکی اسمان عرش او کرسی ک جنت ندی دا ټولی صفت ندی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ډیرو زیاتو عزتمندو کتونکو دا ټایم په تختبند کې موجود یو په یو جومات کې نن ختم وشو. په هغه ختم کې چې د شهنشاه باچا تاسو به یې نوم اورېدلی او یقینا چې یو مشهور شخصیت دی. د هغوی سره هم خبرې اترې کوو. هغوی په دغې ختم کې چې دی شرکت کړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مونږ خو چې نوښار تحصیل ضلع نوشهره او کلی پښتون ګړی وتوئ. تاسو نن دلته سوات ته راغلی او دلته کې مو په دې ختم کې شرکت وکړو، نو داسې قسمه محفلونو ته راتلل چې یقینا چې دا ډېر زیات د فایدې دي. د دې په حواله څه ویل غواړئ تاسو؟ نو د دې په حواله به دا ووایو چې د ټولو نه اول خو زه خپله محتاج یم او هېڅ پته نه لګي الله ته کومه ادا خوښېږي، څومره قرباني وي. او بل زه په دې عالمانو حافظانو په دی ځان لږ شان پیژنم، ولې مفهوم داسې دی چې بیا دی ته به وویلی شي چې تاسو دنیا کې چا سره لاس میلاو کړي، چا د باندې اوبه څکولي، چا د باندې سلام اچولي، دا ټول جنت ته راوله. نو په دغه امید چې انشاءالله دا زمونږ دغه دی، مطلب وہی ہم تو لکیر کے فقیر ہے، بے علم یو، بے علم خو الله نشي پیژندی، خو انشاءالله عالمانو سره محبت ساتو او د الله دپاره چې مونږ الله سره تعلق جوړ شي. ولې چې یو نه یو ورځ خو به ځو، دنیا دوکه ده، دا ژوند چې دی دا موکه ده او د هر څه نه قیمتي هم دا وخت دی. نو مونږ ویو چې یاره یوه دا وي الله ته خوښه شي، ولې نور خو هم داسې عمل نشته، څه پوه یم نشته، پس نه پوهېږو که نه، وایي هم تو لکیر کې فقیر ہے. دا راته ووایه که نه چې تاسو خو ماشاءالله اوس د الله په لاره کې راوتي یئ. تاسو چې دی په سنګي کې هم ډېر زیات واخیستی دی. په هغه ژوند کې او په دې ژوند کې فرق څه دی؟ په دې کې درته څومره خوشحالي محسوسېږي او هغه ژوند څنګه و؟ په دواړو کې ستاسو تجربه شوې ده، نو په دې حواله را سره خپل تاثرات شریک کړي. نو هغه مونږ ته پته نه وه، اوس دونه پته وشوه چې په دین کې پابندي ده، ازادي نشته. د اوله غلامي بیا ازادي شي، که ته غواړې ازادي نو بندیوان شه. نو هغه سیکتړ یو په سپوي ګناه، خو هغه ځان مو پابند کړی دی. او سکون، چین، عزت، راحت دا خو د الله په خزانو کې دی، دا آسماني څیز دی. نو که دا بدن د خاورې نه جوړ دی، د خوراکه د ځمکې نه ده، دا روح آسماني شی دی، که ده ته خپله خوراکه میلاویږي نو دې کې خوشحالي هم ده، دې کې سکون هم دی، دې کې عزت هم دی. نو د الله دین عزتمند دی او د دواړو جهانو کامیابۍ الله دین کې ایښي دي. عالمانو نه داسې اورو، تبلیغانو حضراتو نه اورو، نو خپل هم دغه کوشش کوو چې الله سره تعلق جوړ کړو، نورو ته هم دا دعوت ورکوو. ستاسو خو به چې د چونکې تاسو وخت په دواړو فیلډ کې چې دی تاسو ټایم ورکړی دی، نو نن سبا ډېر زیات که تاسو وګورئ سینګران چې دی هغه هم د تبلیغ هغه کار چې دی هغه ماشاءالله ډېر زیات په تیزۍ سره روان دی او د الله پاک دی کومه چې هغه صحیح لاره ده، کوم چې مونږ په کار دی چې مونږ په دغه لار روان شو. نو ستاسو به هم ډېر زیات سینګران ملګري وسومي، نو تاسو هغوی ته هم دعوت ورکوئ که نه؟ نو هسې د ګناه نه نفرت پکار دی او ګناهګار سره محبت پکار دی. زمونږ خو د الله ټول مخلوق سره محبت کوو د الله د رضا دپاره، او دا ډېر سمجداره خلک دي. ولې زموږ امیر صاحب به وایي ځکه سمجدار دي، دی د لرګي په ژبه پوهېږي، د لرګي نه اواز وباسي که نه، خو صرف هغه لینته شوي نه دي، هغه لږه مخه وله راړول غواړي. هغه یو شعر دی که نه چې په ښایست زما د یار نه دي خبر څوک، که خبر شو پرې به نه وي دغه در څوک. نو مونږ خو هغه ټپه کوله چې د ګبینه سینوم بدنام دی، چې څه خواږه دي د جانان بینه کېدي، نو هغه ټول خواږه خو دلته دي. دا ګبین چې دی دا خو هسې وایي خوږ دی که نه. نو انشاءالله په دې لږه زندګۍ 50-60 کاله زندګۍ د الله حکمونو د نبي په طریقه سړی کوشش وکړي، مرګ نه پس پې همیشه زندګي د خوشحالو، راحتونو، عزتونو جوړیږي. او په دغه امید یو چې الله هغه وایي مخلوقاتو داسې نه دی پیژندلی لکه څنګه چې بیان کړی د خپل شان دی. د الله شان خو ډېر اوچت دی، چېرته مونږ بې علمه، چېرته د الله لوی بړی، خو بهرحال خپل کوشش به کوو چې انشاءالله
الله سره تعلق جوړ کو. بس دغه یو چاحت دی او دغه یو ارمان دی. دا ټایم چې دی تاسو ډېر زیات کتونکي ګوري او دا وبا هم راغلی ده، نو څه میسج ورکول غواړئ دا وخت زموږ کتونکو ته؟ نو میسج خدا چې استغفار ووایو، اعمال وکړو، الله ته وجاړو او الله نه وغواړو، یو بل سره مینه محبت وکړو، د یو بل په کار راشو او یو بل سره لاس وکړو، امداد وکړو د غریبانانو، د کونډو رونډو په محله کې، په ګاونډ کې یو بل له مینه ورکو. مونږ خو واټه پکوله دا وخت په مینه باندې کم دی، کمکل خلک دشمنۍ پکې کوي، نو دا لږ غونتې وخت دی چې دا خو په مینه تیر کړو انشاءالله. ډېره شکریه قدرمنو کتونکو. دا و شهنشاه باچا، کم چې مخکې شهنشاه باچا او کم چې اوس شهنشاه باچا دی، یقینا ډېر زیات فرق دی. مخکې شهنشاه باچا چې و هغه اوس هغه شهنشاه باچا نه دی. د دوی دا یو خبره به زه صرف تاسو ته کېدم چې کم اصلي در چې دی، کم اصلي جانان او کم اصلي مینه چې ده هغه خو دلته پرته ده. نو ټولو کتونکو ته څومره چې دا وخت مونږ ګوري، یقینا چې مونږ دا حقیقي لار خپله کړو نو دا به زمونږ دپاره او ستاسو دپاره هم د کامیابۍ سبب جوړیږي. د یو بل پروګرام پورې خپل ورور شهاب خان له اجازت ورکوي. د الله په امان.